وی کم سړی چې د خپلو والدینو د دواړو سترګو منځ کې بوسه واخلي ښکلي کې وی د دې ښکلولو سره وی د جهنم منځ کې ځان ته پرده ولګوله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين او كما قال عليه الصلاة والسلام. په یو عقلمند سړي باندې چې کله احسان وشي نو هغه نه هغه پټېدی نشي او د الله تبارک و تعالی نه بعد په انسان باندې چې کم لوی احسان دی هغه د والدینو دی. ځکه چې والده په خپل بچی باندې کم شفقت کوي، کم برداشت کوي، کم تکلیفونه اوچتوي نو هغه په دنیا کې بل څوک نشي کولی. او ورسره پلار د بچی د خواهشاتو د پاره د خپل د ژوند ټول خواهشات قربان کی نو دا د انسان د زندګۍ ټولو کې لوی رهبر دی. که د دې نه پس تم څوک دا احسان نه مني نو دا خبیث الطبع دی، د طبیعت کې خباثت پروت دی. او که د والدینو خدمات څومره زیات هم وکړي خو د دې د حق هغه شکر چې ادا کړي نو پوره نه دی، د هغه حق پوره نشي ادا کولی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ له یو کس راځي ورته وایي امیر المؤمنین وی زما والده ډېره زیاته ضعیفه ده، وی دومره کمزورې ده، وی چې زه هغه بول براز له پملا باندې اوچتوم، هغه زه غسلخانې ته بوزم او وی چې هغه خپل قضای حاجت پوره کړي وي زه ولاړم وي ماتې سترګې اړولې وي وی بیا زه هغه راوچته کم وي هغه مور زه خپل ځای ته ورسوم وي هغې ته زه شپه ورځ ولاړ یم وی آیا ما د دې حق ادا کو؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته فرمای وی تا د دې حق نه دی ادا کړی؟ وی ځکه وی چې کله ته وړوکی وې او ته داسې خپل والدین اوچتولې نو هغه به ستا د عمر د لویوالي دعا غوښته چې یا الله زما بچي له ډېر عمر ورکړي. او چې ته اوس خپله مور اوچتې لږ خدمت یې کې نو ستا په زړه کې دا راځي چې یاره په دې اسانه شو، تکلیف ختم شو، د دنیا نه د تلو دعاګانې دې دپاره ته کې نو ورته تا د دې حق نه دی ادا کړی. یو بل کس وله راځي ورته امیر المؤمنین وی مور مې په خپلو اوکو باندې وی طواف پې وکړو وی آیا د دې حق مې ادا که؟ او ورته وی د دې حق دې نه دی ادا کړی. نو هغه الک لګیا دی وی یاره وی ما د خپله مور چې څنګه زه اوچت کړم وی نن ما اوچته که په خپلو اوږو باندې او وی څنګه ما له خپلې مور خالص پیرا کول خپل نو وی مور ما نن په اوږو باندې وګرځوله وی حق مې ادا نه کړی شو د مور. نو عمر صاحب ورته وی کاش وی چې زما مور ژوندی وه او وی ما یې داسې خدمت کړی وی چې څنګه دا الګ کوي نو وی دا ما دپاره د سور اوښ نه زیاته افضله ده. حالانکې سور اوښ په هغه وخت کې ډېر قیمتي و. عبیدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي وی یو کس د خراسان نه راغه وی چې کله راغه وی د حرم کې لګیا د اعلانات کوي وی مور مې د هغه ځای نه په اوږو باندې راوړه او وی په هغې باندې مې پوره حج وکړو په دې اوږو باندې. خو عمر صاحب عبیدالله ابن عمر صاحب ته وی آیا وی ما د دې حق ادا کړی دی که نه دی ادا کړی؟ هغه ورته وی د ستا په والدې چې کله درد ذه و ستا د پیدایش وخت کې وي هغه یو درد تکلیف تم دا حق نه رسی وی تا د هغې حق نه دی ادا کړی. الله تبارک وتعالی فرمایي وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاه وبالوالدین احسانا. د قضا نه مراد علما وی دا فیصله نه ده بلکې فرض حکم دی چې د خپل والدینو خدمت بکې. دویمه خبره کوي وبالوالدین احسانا. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای وی د دې نه مراد دا دی وی چې یو خو به تیز اواز سره خبرې نه کې، دویم ته نه مراد دا دی وی که چېرته کپړې دې د دوړو نه ګندې وي د والدینو طرف ته به هغه سنډیم نه
وی د احسان نه مراد دا دی ولا تقل لهما اف ولا تنهر. امام بغوی رحمه الله یو عجیبه خبره لیکي، هغه وی د دې نه مراد دا دی چې د والدینو بول براز نه او د هغه چې کم د وجود ګندګي ده وی دې نه به نفرت نه کې. او وی دا تنهر نه مراد دا دی، اف نه مراد دا دی چې یاره تیزه قدرې خبره هم ورسره ونه کې. او د والدینو په وړاندې داسې اوسې لکه نافرمان غلام، د خپل آقا نافرماني کړې د هغه په عجز کې ولاړ د خپل والدینو ته، چې څنګه هغه خپل آقا ته په عاجزۍ کې ودرېږي، په عجز کې ودرېږي. نو وایي دکه شانتې خپل والدینو ته ښکته ګورئ، که تیزه خبره هم کوي به د هغې حق دی، هغې ته دا اختیار دی. رسول الله مبارک فرمایي وی که چېرته والدین درته دا حکم وکړي چې خپل د دې کور نه مزامال هم پرېږده، وي په دې کې یوه خبره نه کې سیده بوځي، وي دومره د هغې حکم تابعداري وکوي. حضرت جابر رضی الله تعالی عنه فرمایي وی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل وی خپل والدینو سره بهترین سلوک وکړي. وی چې والدینو سره بهترین سلوک وکړي وی مستقبل کې بستا اولاد تا سره بهترین سلوک کوي. یو صحابي راځي عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای وی د جهاد وخت وی راغه کېناستو یا رسول الله وی جهاد لازم ورته مور او پلارو د سوک ژوندې دي وی او والده مشتا وی لاړ شوی د دې خدمت کوي الله تعالی په دا اجر درکړي. یو بل روایت کې راځي وی یو بل صحابي راغو چې څنګه وی جهاد لازم د دواړو جانو سردار ورته وی زه د والدینو خدمت وکا وی هغه سست شو په مزه روان شو ورته وی دی خوا راشه وی په مزه کېږه مه خفه کېږه ما ورته وی رضا الله فی رضا الوالدین و سخط الله فی سخط الوالدین وی د الله رضامندي د مور او پلار په رضامندۍ کې ده او دا الله ناراضگی د مور او پلار ناراضگی کې د چې هغې د خوشحاله که الله به در نه خوشحاله شي که هغې د خفه که الله به در نه خفه شي. عبدالله ابن مسعود صاحب وی یو ځل نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره کېناستم وی عرض مې پیش کړ چې یا رسول الله کوم یو عمل بهتر دی چې په دې خپله زندګۍ کې وکړم وی راته وی عبدالله ابن عمر وی مونځ په خپل وخت کې ادا کوه دا بهتر عمل دی. وی بیا مې ورنه تپوسو کو بل کم یو داسې عمل دی راتی والدینو سره بهترین سلوک کول وی بیا مې ته تپوسو کو بل کم عمل وی بیا راتی چې والدینو سره بهترین سلوک وی بیا مې ته تپوسو کو بیا راته وی چې د الله په لار کې جهاد کول. نو دومره لوی فضایل د والدینو په خدماتو باندې ملاویږي. حضرت سهل رضی الله تعالی عنہ وی حضور پاک ارشاد فرمایلو وی چې کم سړی د والدینو اطاعتو کې خدمت وکړي وی الله د په عمر کې برکت واچي عمر دې سره زیات شي. یو بل روایت کې راځي وی کم سړی چې والدینو سره ښه سلوک کوي رشتہ دارو سره صله رحمي کوي وی د چې کم مشکل کارونه دي هغه ټول به ورته الله تبارک وتعالی آسان کی. او بل کار دا وی چې د تبه خلق معاشره کې عقلمند وي خو که د دې خلاف زوی دا بې وقوفه سړی دی. په بل یو حدیث کې راځي حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی د عمر زیاتېدو بهترین عمل د دې نه بل نشته چې د والدینو سره ښه وکړي د هغې احسان په سر واخلې هغې سره بهترینه معامله وکړي وی دې نه لوی عمل نشته چې یو سړی وي زما عمر کې د برکت راشي. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی والدینو سره بهترین سلوک ساتل او رشتہ دارو سره صله رحمي وی دا انسان د جهنم نه بچ کوي او وی بل د په مال په اولاد او په عمر کې برکت شوي ولې نه که ګناهګار که ګناهګاره سړی هم دی خو چې د والدینو اطاعت کوي ښه سلوک کوي رشتہ دارو سره صله رحمي کوي نو الله د عمر مال جان کې برکت واچوي. په یو حدیث کې راځي رسول الله مبارک ارشاد فرمایلو وی کاش وی که زما مور ژوندی وی او که زه د فرض مونځ په جماعت هم ولاړم او که صورت فاتحه مې ویلې وه او بیا ما ته زما مور اواز کړو چې یا محمد وی ما به سلام سرخو وی مور لبتلم ور چې لبیک یا امي زما مور زه تا ته حاضر یم. نو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دا خواهش لرلی علما د دې نه مسله راخلي
وی که سړی په سنت او نفل منځونو ولاړ نو وی که مور ولا جواب ورکړي منځ دې مات کړي بیا دې ورشي که خبره ضرور وي د فرایضو کې هغې لږ احتیاط کړی دی. ابو غسان وی یو ځل زه په میدان حرا کې وم وی مانه یو سړی رستو روان وی زما والد صاحب مانه رستو روانو وی دې کې حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه راغو ډېر لوی نوم والا صحابي دی. وی چې حضرت ابو هریره صاحب راغې نو وی ما ته وی چې دا ستا شاته دا سپینې ګیرې والا را روان دی دا څوک دی؟ وی ما ورته چې زما والد صاحب دی. راته وی ډېر غلطه دی وکړه. وی ته به کلم چې د والدینو ادب کې وی د والدینو نه به مخکې نه ځې وی د هغې نه شاته زه یو قدم دې شاته وي نږدې ورسره ځه خو د هغه نه مخکې قدم مه اخله. دویم کار دا وی په تیز کلام ورسره خبره مه کوه. وی درېیم یې راته دا وی چې کله بم والدینو ته په تیزې نګاه سره نه ګورې هغه مونږ وي چې برن به ورته نه ګورې هغې ته چې ګورې نو سترګې به ښکته کې د عاجزۍ علامت دی دا ستا والدینو د هغې په تا باندې ډېر زیات حق دی. ابو غسان وی د دې نه پس ته زه کلم نه مې پلار سره تیزه خبره کړو نه مې ته چېرته قدم وړاندې کړی دی. په یو روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایلو وی کم سړی چې د خپلو والدینو د دواړو سترګو منځ کې بوسه واخلي ښکلي کې وی د دې ښکلولو سره وی د جهنم منځ کې ځان ته پرده ولګوله. په بل یو روایت کې راځي حضرت عبدالله ابن عباس سے فرمائی وی یو سړی خپلې والدې ته وی والدینو ته په خوږ نظر باندې د مینې محبت په نظر وګوري وی ده ته د یو مقبول حج ثواب الله تبارک و تعالی ملو کو. صحابی عرض کی یا رسول الله وی که بار بار در روزې ګورې حضور پاک ورته وی که د ورځې سل پیرم ګورې الله تبارک و تعالی ولې د عمدک شانتې د مقبول حج اجر نصیب کوي. مور عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي ورته وی ما له یو ښځه راغه وی هغې سره دوه ماشومانې وې نو وی ما وله درې کجورې ورکې وي یو ماشوم لی ورکه بل ماشوم لی ورکې وي درې مې ځان سره کېښوه ماشومان وږي و زر زر یې وخوړه یا کمه کجوره چې پاتې شوه نو یا ماشومان خپل خوراک نه بعد بیا خپلې مور ته وکته هغې مطلب دا و چې خواهش ظاهر که چې یاره مونږ ته د دې بلې ضرورت هم دی وی مورې نیمه که نیمه یو لی ورکه نیمه بل له ورکه. چې کله رسول الله مبارک راځي مور عایشه رضی الله تعالی عنها ورته خبره کوي نو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایي ورته وی الله د دې مور مهربانۍ د وجې نه چې په دې بچو باندې مهربانه شوه نو وی هغې مهربانۍ د وجې نه الله په دې مور باندې خپل رحم و مهرباني را نازله کا. نو د والدینو حقوق ډېر زیات دي. ګورئ الله خپل شکر سره ذکر کوي انشکر لی ولوالدیک وی زما شکر ادا کوا او ورسره د خپل والدینو شکر ادا کوا. نو الله چې کم یو مقام ورکړی دا د عقلمند سړي دپاره اشاره ده په دې کې چې څومره زیات احسان پتا باندې شوی دی په دې زندګۍ کې نو اب بېوقوف سړی والدینو خدمت سره ګوره د دې حقوق نه ادا کیږي هغه څوک ادا کولی نشي ځکه پلار د خپل خواهشات د خپل بچي خواهشات دپاره خپل خواهشاتو باندې خپې کیدي هغه وایي زما دپاره څه دي بس چې کومه زندگی و زما هغه بس وه اوس هغه زندگی مې تېرېږي چې کم د بچو دپاره د دې خوشحالي د دې زندګۍ هغه زمونږ زندگی ده. الله تبارک و تعالی دې زمونږ د والدینو په مرونو کې برکت واچوي. الله دې مونږ ته اوس ټول نه راضي شي. واخر دعوانا الحمد